عزتمنو مسلمانانو، خوب پیغمبر سیدنا و مولانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله جل جلاله د هجرت امر ترک وطن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا بشارت ورکو چې ته به زما سره په هجرت کې ملګری او په تېره جمعه باندې د هغې تفصیل ستاسو مخې ته راغلی. اوس هغه ورځ ته انتظار و چې کومه ورځ د روانګي به د وطن د پرېښو وه، نو الله جل جلاله هغه حکم نازل کو او صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په فلان کی تاریخ باندې تلل. دلته د مکې کافرو مشرکینو ته پته ولګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې او د هجرت ورځ او تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا باندې نو څرګند کړی سوا د حضرت علی کرم الله وجهه نه او سوا د ابو بکر صدیق صاحب نه او د ابو بکر صدیق صاحب د کور د ټبر نه چې په هغې کې د صدیق اکبر رضی الله عنه دو بچی حضرت اسماء بنت ابی بکر او عائشہ بنت ابی بکر رضی الله عنهما دا دواړه وي. صدیق اکبر د کور افرادو ته پته وه دا خبره په راز کې وه او حضرت علی کرم الله وجهه ته پته وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلي ځکه چې هغه ته څه ذمه دارۍ حواله کولې. کفار و مشرکین وی چې صحابه یعنی د هغې د علاقې خلق د مکې نه لاړل مدینې ته، یو دوه دوه پنځه پنځه لس کسان روان دي ځي او مکه خالی کوي. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه هجرت شو سره د 60 کسانو څرګند او جاري باري هغه روان شو. دا خو مکه خالی کی او زمونږ خپل خپلوان د دې ځای نه ځي او د دې سړي په وجه ځي، نو د ده په باره کې مشوره کول پکار دي چې څه وکړو د سره، ځکه چې زمونږ د عزیزانو د اقربو په منځ کې جدایي د دې سړي په وجه راغله او زمونږ نه زمونږ رشته دار خپل خپلوان د دې سړي په وجه باندې د دې علاقې نه لاړل او کورونه یې خالي پرېښو. د ده سره څه چل کول غواړي؟ دې باره کې ابو جهل او د مکې چې څومره د کافرو مشرکینو غټ سردارانو دی فوراً مشوره راوغوسته چې دې سلسله کې مشوره کړو. دارالندوه کې دا ټول راجمع شو. دارالندوه نوم به تقریبا هر یو امتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوریدلی د سیرت په سلسله کې او شعراو په دې منظوم کلام کې هم د هغې تذکره ځای په ځای کړي د دارالندوه. دغه دارالندوه ویلی کېږي میټینګ ته شورا ته مشوره. دا یو کورو چې د قریشو په نیکونو کې یو نیکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې هم راځي، قصی ابن کلاب. دا قصی ابن کلاب دغه ځای جوړ کړی او د قریشو څومره مشورې چې به وي اجتماعي نو هغه به په دې ځای کې کېدی.
دغه کور قصي ابن کلاب ړومبی جوړ کړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرانو کې. د هغې نه پس دغه کور بني عبدالدار لاسته رالو، بیا به مشورې په دې کې کېدې. بیا د بنو عبدالدار نه دا کور حکیم ابن حزام واغشت، او هغه زمانه کې واغشت چې کله حکیم ابن حزام مسلمان شوی نو په حالت د شرک او د کفر کې. دغه وخت کې هم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوي نو حکیم ابن حزام په مشرکینو کې دی، رستو دی بیا مسلمان شوی دی، او بیا په صحابو کې دی، او جلیل القدر صحابي دی. دغه وخت کې لا مسلمان نو دا کور دی وخت کې د حکیم ابن حزام په ملکیت کې. حکیم ابن حزام رضی الله عنه بیا رستو دا کور په حضرت معاویه رضی الله عنه باندې خرڅ او په 1,00,000 درهم باندې خرڅ. دا خانه کعبه سره متصلو. نن سبا چونکې د حرم شریف توسیع شوی ده نو تاریخ نگار دا لیکي چې دغه کور اوس په حرم کې راغلی دی، او دا کوم طرف ته د دې متعین ځای څوک اوس نشي خولی، ځکه چې حرم شریف مسجد حرام د غیر چاپیر تعمیر دی، برنډې دي، او البته د خانه کعبې نه شرقي جانب ته بعضې وایي چې شمالي جانب ته راځي، ختیم طرف ته. بهرحال په دې کې به د قریشو ساز باز مشورې کېدې. حکیم ابن حزام چې کله دا کور خرڅ کو په 1,00,000 درهم باندې، نو چا ورته ووایي چې د خپلو مشرانو نښه دې خرڅه کړه، لکه زمونږ په علاقه هم دا د دې خبرو خیال ساتلی کېږي، د خپلو مشرانو نښه دې خرڅه کړه. حکیم ابن حزام رضی الله عنه ورته وفرمایل چې د مشرانو هغه نسبت او شرافت لاړو، هغه ختم شوی، او اوس صرف شرافت د ایمان او د اسلام او د تقوا په بنیاد باندې دی. ځکه چې د دې مشران خو د جاهلیت په زمانه کې تېر شي، کفر او شرک. مطلب دا دی چې هغه مشري اوس ختمه شو. اصل شی ایمان دی، تقوا ده، للهیت دی. او بیا حکیم ابن حزام ورته وایي چې ما کور خرڅ کو ټیک ده، خو زما دا ما غشتی و په یو مشک شرابو باندې. د دې کور په عوض کې مې یو مشکیزه یو مشک شراب ورکړی و، دا کور مې غشتی او په 1,00,000 درهم باندې مې خرڅ کو، نو دا ما تاوان نه دی کړی. او بل دا 1,00,000 درهم ما په خپل استعمال کې نه راولم، دا ما د الله جل شانه په لار کې ورکړي، د الله په لار کې ورکړي. هغه ټول مال 1,00,000 درهم په هغه زمانه کې چې درهم د سپینو زرو کرنسي و، دا ټولې د الله جل شانه د باره ورکړي. په دې کې ما تاوان څه وکړو؟ بل دې نه دا معلومه شوه چې د آباو اجداد شرافت خاندانی په هغې باندې ایمان ته فوقیت حاصل دی، دین اسلام ته فوقیت حاصل دی. که ستا د پلار نیکه جایداد او کور هغه د جماعت لپاره استعمالیږي او په دې کې خلک مس کوي، نو د دې نه ښه خبره بله سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړو، په کوم ځای چې مسجد نبوي تعمیر کېدو، دا سپیکر کې شور کې څوک شته دی نه په تاسو کوئی کس نشته دی چې دا سم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي چې په کوم ځای تعمیر کړی دی، دا د 2 ماشومانو ځای و. هغه ماشومانو ته چې څنګه ووایي هلکانو، د هغوی تره د هغوی مشر و دغه وخت کې، هلکانو هوښیار پوهېدل، سړي نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه پیشکش چې مونږ دلته جماعت جوړو، هغه وی چې یا رسول الله دغسې واله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، د هغوی پلار وفات شوی او یتیمانان او ضرورتمن او د پلار نښه یې وه، لیکن د دې نه به غټ شرافت او منقبت سي چې د یو سړي ډاګ او د هغه کور د الله جل شانه
د کور دپاره استعمال شي او جماعت پکې جوړ شي. نو حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا کور بیا وروستو خرڅ کړو په 1 لاکھ باندې او د هغې پیسې د الله جل جلاله په نوم باندې ورکړې. دغه کور کې دارالندوا کې دغه وخت چې څومره مشرانو د مشرکینو هغه ټول راجمع شو غټ غټ. په هغې کې ابو جهل، شیبه ابن ربیع، عتبہ ابن ربیع، ابو سفیان ابن حرب او ابو جهل ابن هشام، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، نظر ابن خارس، عقبہ ابن ابی معید، ابو البختری. دا د مشرکینو غټ غټ کسان او دې کې اکثر دا په جنگ بدر کې بیا قتل شوي. دی په دې کې راغونډ شو، مشوره یې کوله چې څه وکړو. نو ټول دا نور ندوا ته ننوتل. دی وربندولو نو په دې کې یو کس د بوډا په څیر کې هغه په دروازه باندې راله ودرېدو. نو دی ورته وایي چې مشره ته څوک یې؟ مونږ مشوره کوو. وایي چې زه مسافر یم، د کوم ځای؟ د نجد نه راغلی یم. څه ته راغلی؟ ما ته پته لګېدلې چې تاسو د دې سړي په باره کې مشوره کوئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه. نو زه دې دپاره رالم چې کیدای شي زه تاسو سره خپل رای شامل حال کوم او زما رای ستاسو خوښه شي، هغې باندې تاسو عمل وکړئ. دا او په حقیقت کې ابلیس د شیطانانو پلار او خپل شکل صورت د انسان په څیر جوړ کړو او ځان یې خولو چې زه نجدي شیخ یم، نجدي بوډا د نجد. د سعودي عربستان جزیره په 3 برخو کې تقسیم ده چې په بورډ باندې چې دغه وخت کې د نقشې جوړېدو وخت مې ما به تاسو ته جوړه کړې وه، تاسو په نقشه کې لیدلي. یو حصې ته تهامه ویلی کېږي، یو ته حجاز ویلی کېږي او یو ته نجد ویلی کېږي. د یمن نه تر هغه مدینې منورې او تر تبوک پورې یو سلسله د غرونو تلي ده. دا د غرونو سلسله او په دې منځ کې چې څومره آبادي واقع ده دې ته حجاز وایي. او د دې نه سمندر طرف ته چې کومه علاقه ده چې ستا مخ مدینې منورې ته وي نو ستا ګس طرف ته دا علاقه راځي چې په دې غرونو د پاسه ودرېږي، نو دې ته تهامه وایي. دا ښکته ده او د دې نه ستا ښي لاس ته چې ستا مدینې ته مخې شمال ته کومه علاقه راځي د دې غرونو د سلسلې نه دې ته ویلی کېږي نجد. او نجد ویلی کېږي مکان مرتفع من الارض، د ځمکې هغه حصه چې هغه اوچته وي. دا نجد دا علاقه اوچته ده. ریاض او دا خوا وشا چې څومره علاقې دي دا ټولې په نجد کې راځي. او مدینه منوره او مکه مکرمه دا په حجاز کې راځي. او تهامه دا د حجاز نه ښکته ده، نو مکه مکرمه هم په تهامه کې ده هم په حجاز کې ده. نو دغه اوچت ځای ته نجد ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو فتنو په بابت کې وفرمایل نجد ته به اشاره وکړه چې قیامت ته نږدې به د دې ځای نه فتنې پورته کېږي. مشرق طرف ته به اشاره وکړه ځکه چې مدینې منورې نه نجد په طرف د مشرق راځي، مدینه منوره او مکه مکرمه حجاز او تهامه کې راځي. نو دغه بوډا د یو نجدي د ابلیس د یو نجدي بوډا په څیر او په شکل باندې راغله، په دروازه کې ولاړ دی. چې ما واورېدل د دې سړي په باره کې تاسو مشورې کوئ، نو ما وی چې که څه ښه رایې مام درکړه، زما رایې پکې شامل حال کې که ستاسو خوښه شي. هغې چې څېرې ته وکتل چې دا سړی خو هوښیار ښکاري، نو ابو جهل وی ته اجازت ورکړو چې راځه. نو ځان سره په مشوره کې کېنولو. اوس مشوره کېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې. رایې ورکړې، ټولو سرونه ټیټ نیولي دي، یو کس پکې رایې ورکړه. وی چې زما رایې دا ده چې د ده لاس پې وتړلی شي په زنځیرونو باندې او یو کوټه کې بند کړي او بیا ورپسې بند کړي. د دې نه مخکې هم داسې سزاګانې بعضې خلکو ته ورکړی شوې وې، نو هغې اشاره وکړه چې څنګه فلانکي ته سزا ورکړی شوې او د هغې انجام څه شو تاسو ته پته ولګي، نو دغسې به دی هم مړ شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشوره ورکوي، تاسو به خلاص شئ. بهر بنی چا سره به یو ځای کېږي نه، دې ته حبس وایي، قید کول. نو دغه نجدي بوډا چې ابلیس په حقیقت کې ده ورته وایي چې ستا دا رایې خطا ده او د هغې وجه دا ده چې د ده ملګري ډېر دي، هغه هجرت کړی دی
مدینې ته تللی او که چېرې هغوی ته پته ولګېد او خبر شو نو هغوی به لښکر ځان سره را روان کړي د هغه ځای نه څه کسان به د هغه ځای ځان سره کړي څه به پخپله شي او را به شي او دا سړی به تاسو نه خلاص کړي او تاسو به د هغه سره څه کولی نه شئ تاسو به خبر هم نه شئ او دی به خلاص شي نو ټول وویل چې دا خبره خو ډېره ټیک ده دا سمه ده بیا یې مشوره کوله چې اوس څه چل وکړو بیا په دې باندې رایې راله د یو کس چې داسې به وکړو چې د خپلې علاقې نه به یې بهر کړو او چې بهر یې وشړو چې تر لرې علاقه کې هلته یې پرېږدو په دې علاقه باندې بند کړو نو موږ به ترې خلاص شو زمونږ قام قبیله به ترې نه خلاصه شي هلته یې خپله خوښه ده چې څه کوي هغه دې کوي خو موږ به ترې نه خلاص شو دی ابلیس شیخ نجدي چې دا رایې واورېده نو ده وویل چې دا رایې خو بالکل خطا ده ځکه چې ده ته الله جل جلاله د ده ژبې داسې فصاحت او بلاغت ورکړی دی او د ده کلام داسې شیرین او خوږ دی چې دی د چا په مخکې څه خبره وکړي نو خلک ګایل کېږي د ده په ده باندې مین شي د ده په خبرو باندې نو دی به په خپلو خبرو باندې او بیانونو باندې خلک ځان سره ملګري ډېر زیات پیدا کړي او بیا به د هغه ځای خلک د ده ټوله تپه جوړه شي او ټولو به په مکه باندې چړایي وکړي او مکه به د نه ټوله واخلي تاسو خو یې لاسه کوئ چې ستاسو نسل به ټول ختم شي دا تبصره په هغه رایې باندې دا هم د ټولو خلکو خوښه شوه چې دا خو ټیک ده وی بیا څه شی بیا ټولو سرونه ځوړند نیولي نو درېیمه رایې ابو جهل ورکړه ابو جهل ووی چې زما رایې خو دا ده دې نه پس به تاسو ته د بلې رایې ضرورت نه او هغه رایې دا ده چې د هر یو خاندان نه یو نوجوان او مضبوط زلمی هغه وګورئ او بیا هغه ته توره ورکئ د ټولو خاندانونو او دا ګڼ نوجوانان او زلمی دې راشي او په ده باندې دې حمله وکړي او دی دې قتل کړي او چې کله دی قتل شو نو د ده خاندان بنو عبد مناف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشر نیکه خاندان دی او بیا وروسته بنو هاشم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه پلار دی د عبدالمطلب بنو عبد مناف هغه تاسو نه بیا بدل کا اخلي نو د دیت په شکل کې به اخلي د خون بها او د قتل په شکل کې نشي اخیست ځکه چې په دې کې به ټول خاندانونه د مکې ملوث وي د هر یو خاندان پکې یو نوجوان دی یو کس دی نو ټولو سره خو دښمني جوړولی نه شي نو خامخا دې ته به هغوی تیار شي چې موږ ته مال راکوي نو مال به ورته ورکړو ځکه چې موږ کې مالداره خلک شته چې کله دا رایې ابو جهل بیان کا نو هغه ابلیس ووی شیخ نجدي چې رایې ده نو هغه دغه ده دې د پاسه بل رایې نه ده پکار او دغسې کول پکار دي بس په دې باندې د ټولو اتفاق شو دغه مجلس او د دې دا میټینګ په دې باندې برخاست شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده یې وکړه کسان یې تیار کړل په کومه شپه چې سبا به د شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وځي نو چې د دې منصوبه جوړه شوه نو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې په همدغه شپه وځه او په خپل کور کې مسمل عجیبه د حیرانتیا خبره ده چې الله جل جلاله عزیز دی غالب دی نه د هغې نه مخکې چې د دې د مشورې نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته وی هغه ټایم کې خو لا چاته پته نه او نه د دې نه پس چې دا داسې موقع ده چې دشمن غیر چاپېر ولاړ دی نو ډېر خطرناک وخت نه یو سره چې پس چې کوم دی نو بیا وځي اوس موزه عین په دې موقع باندې چې د هغې اتفاق رایې وشوه او د شپې تیار شول نو په دې موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وفرمایل چې اوس د دې ځای نه ته وځه شپه په شپه مشرکین رالل ابو جهل هم پکې و ابی ابن خلف دا کسان هم پکې دي او تورې ټولو ته ورکړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور محاصره وشوه الله جل جلاله چې څوک بچ کوي نه د هغه څوک وختم نشي ازارولی قرآن کریم کې الله پاک په دغه سلسله کې په خپل کلام مبارک کې وحی نازله کړ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ او یاد کا هغه وخت چې کله مکر وکړو خفیه تدبیر جوړ کو مشوره او منصوبه جوړه کو مشرکین او کافرو
ستا باره کې چې څوک لیثبتوک چې تا قید کی او یقتلوک یا تا قتل کی او یخرجوک یا تا د علاقې نه وباسي. دا درې واړه مشورې چې څنګه دی کړې وي الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې خبردار کو د وحی په ذریعه چې دا درې مشورې ستا باره کې شوي. ویمکرون ویمکر الله دیم مکر کوي او منصوبې جوړوي. ویمکر الله او الله جل جلاله سره هم تدابیر دي د دې د تدبیر په مقابله کې. والله خیر الماکرین او الله جل شانه بهترین تدبیر کوونکی دی. د یاد ساتئ چې مکر زمون په عرف کې زمون په لغت کې په خراب معنی استعمالی. مکر و فریب کسی کو دھوکہ دینا شاست دھوکہ ورکول پټ تدبیر کو دا په غلطه معنی استعمالی. لیکن دې ځای کې چې څنګه کافر ته د مکر نسبت شوی دی الله جل شانه ته هم نسبت شوی دی. وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ او اللہ جل جلالہ بھی ایک خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. دلته په معنا د تدبیر کې دا هغه خفیه ټکي به دی وباسو یا د الله جل شانه دې چې د الله پاک فیصلې ته دلته مکر ویل شوي دي دا غي د مشاکلې د وجه نه په دې باندې طالبان خپوي. مشاکله په علم بدیع کې یو اصطلاح ده چې قرآن کریم سورہ بقرہ په ابتدا کې تاسو وګورئ دا منافقین دی الله جل شانه ته مؤمنانو ته دوکه ورکوي او وهو خادعهم او الله جل شانه دی ته دوکه ورکوي. نو د خداع نسبت الله پاک ته شوی دی لیکن دلته کې الله جل شانه په نسبت کې دا معنا نه د مراد دوکه. الله جل شانه چاته دوکه نه ورکوي. دین د الله جل شانه فیصله او قضا مراد ده او دا لفظ ځکه استعمال شو چې آلته کې دا غي د پاره دا لفظ استعمال شوی مشاکلتن. الله جل شانه په جناب کې دا غي معنا جدا ده. په دنیا کې په انسانانو کې هم چا سره علم وي او الله جل جلاله هم صفت د علم ده. په دنیا کې انسان هم په بعض کارونو باندې قدرت لري او الله جل جلاله هم قدیر دی قدرت والده. انسان هم اوري سامع او سمیع ده او الله جل جلاله هم سمیع دی اوریدونکی دی. لیکن دا الله په صفاتو کې او د انسان په صفاتو کې د ځمکې د اسمان فرق. دا الله جل جلاله صفات جدا او د بشر صفات جدا بالکل هوام نه د لګېدلي د بشر په صفاتو باندې د الله د صفات هغه بالکل جدا دی. الله جل شانه په یو وخت کې د ټولو اوري انسان په یو وخت کې د ټولو نه اوري. الله جل شانه په اورېدو کې دی غوږونو ته د آله سماع ته محتاج نه دی. بعضې سړی په غوږونو کې هغه مشینو لګوي آله سماعت که هغه مشین مونږ نه لګولی نو مونږ آله قدرتي لګېدلې ده د غوږونه نو دې غوږونو ته مونږ محتاج یو. که دا غوږ زما بند شو نو زه خبرې نه اورم. اوس ولې نه اورم ځکه چې غوږ مې بند دی دې ته محتاج او الله جل جلاله آله سماعت ته محتاج نه دی. او انسان چې اوري نو هغه چې ویني د مخامخ نه ویني او یو خوا بل خوا شاته نه زه نشم لیدی او الله جل شانه د هر طرف نه یو شان لیدل او هر طرف نه یو شان اورېدل او په یو وخت کې د ټولې دنیا هر قسم آوازونه اوري په زوره پټ هر قسم. دا الله جل شانه صفات جدا دي. د مکر نسبت کا الله جل جلاله ته شوی نو یاد ساتئ دا معنی نه د چې په کوم باندې مونږ استعمال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه غیر چا پر محاصره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه کور کې دن نه دی او کافر غیر چا پر ولاړ دی او توري د تیکو نه رئیستی دي او چې څو وخت دی روزي نو فورن به مونږ په دمانه ټول گزار کو ټولو په حمله کوي چې قتل او خون د ټولو په ذمہ باندې شي یو کس باندې رانه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د طرف نه حکم داو چې شپه دلته مه تیرو دلته نه وځه. حضرت علی کرم الله وجهه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زویر د ابو طالب سے او بیا یې رستو زومم دی خپل لور بی بی فاطمه د په نکاح کې ورکړی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې داسې لوی شوی لکه خپل بچی یا کشر روج څنګه سړی لوی ځکه چې د تر نه غشته په تر باندې اخراجات ډیرو قحط راغلو په مکه کې تاسو ته مخکې د دې بیان شوی دی.
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عباس صاحب ته یو بچی حواله کو په خپل دا واغشتو چې په ترمه خرچه کم شي. نو حضرت علی رضی الله عنه د کور کې لوي شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته زما په بستر باندې سملا، او خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې سملاستو نو سیرت لیکلی دی، سیرت ابن هشام او نور سیرتونو کې چې شین صادر به پزان باندې اچولو، هغه به پزان واچولو، باندې کې به سملاست. نو حضرت علی صاحب ته وی چې زما دا صادر پزان واچو او په دې کې سملا، او تا ته کافر هیڅ قسم ته نقصان نشي را رسول. او چې کله زلاړ شم نو په سبا باندې دا چې کوم امانتونه دي ما سره، دا امانتونه خلکو ته حواله کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خلکو دشمنی په دې بنیاد نه وه الیاذ بالله چې دا دوکباز دی، دا ګڼکپ دی، دا ټک دی، دا خائن دی، دا غل دی، د خلکو ته نقصان رسي. ټول د اعلی صفاتو قائل، ټول مشرکین، صرف او صرف دشمنی وسره په دې باندې وه چې دوی د نورو بتانو پرستش کولو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه، زمونږ معبود برحق او معبود حقیقی صرف او صرف یو الله، داغه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، داغه بندگی کوي او داغه سره څوک شریک مګر ګرځوي. دا دشمنی صرف په دې، په دغه حالت کې چې دا دشمنی مو وسره چې په مکه کې به کوم یو سړی سره قیمتي مالو لکه غمی او زر او د هغه زمانه کرنسی روپۍ پیسې ډېرې، او هغه په خپل مال یریدو. نن سبا چې سړی په کور کې په مال یریږي نو بینک کې جمع کی، نو دی خلکو به چې په مال یریدل چې څوک رانه یو نسی، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړو سره د کفر او شرک چې زدا زما مال دی، دا غوټه زما ځان سره سنباله. د مکې ټولو خلکو په باندې دا لقب یې خو امین او صادق، امانتدار، ټولو به سره امانتونه جمع کو. زما عزتمندو مسلمان هغه امانتدار وي، د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت پزان کې پیدا کول پکار چې سړی کې امانتداری ختم شي نو دا مسلمان نه دی، دا منافق دی. لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له، اور شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پاس نہیں رکھتا، اور اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں. نن سبا په اسلامي معاشره کې دا شی بالکل ختم. پیسې به ورکې د معاملې دپاره، د کاروبار دپاره، امانت به ورسره کېدی، دی به باندې سینه واچوي خوندي به شي، تا خو ماته نه دي راکړي. دی به په اعتبار وکړي، لیکل میکل به ورسره ونه کړي، یا څوک یا کې لیکل سره کړي مې نه مني. ورسره کوم سړی چې هغه د امانتدارۍ خیال نه ساتي نو دا د نفاق صفت دی، دا منافق خو کېدی شي لیکن مسلمان نه. مسلمان امین، د سره چې مال پروتي د هغه پیسې سورې پیسې نه ځای کې یو سړی ډېر تسبیح په لاس کې اړي، ډېر دیندار شي، او چې دی بخیل او خائن دی نو د کې د مسلمانانو د مؤمنانو صفات نشته دی خپل ځان ته. ځکه بعضې حضرات وایي چې مؤمن د بعضې اسلاف و مقوله ده، مؤمن هر څه کېدی شي لیکن دی بخیل نشي کېدی، او خیانت د بخل نه پیدا کېږي. یاد ساتئ، په خپله خو نه ورکوي د الله په لار کې، دی بل هغه د خوندي کولو کوشش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امین، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا امانتونه دي، او چې زه کله لاړ شم دا امانتونه خپل خپل مالکانو ته ورسوه، دا د فلان کی، دا د فلان کی، او دا صادر زما په ځان واچو، په دې بستره ودشه، تا ته څوک څه نشي ویلی. ابو جهل بهر لګیاو، د کور نه بهر ولاړ دی، خپلو ملګرو ته وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوي چې کور ته اشاره کوي، داسې ورته وایي چې ده ته وګوره. دی وایي چې کله تاسو زما خبره ومنئ او د یو خدای بندګي کوئ او ایمان راړئ، نو بیا به تاسو د عجمو د عربو د بادشاهانو د پاسه به تاسو فوقیت لرئ، تاسو به د هغوی بادشاهان جوړ شئ، او دا هغوی به ستاسو زیر تحت وي، او د هغوی خزانې به ستاسو لاس ته راشي، او بیا چې کله مړه شئ نو الله جل جلاله به د هغوی په عوض کې تاسو ته باغات درکوي، جنتونه. وی دی
دا خبرې کوي او چې کوم کس زما ونه منل نو هغه به زمونږ د ملګرو د لاسه قتلیږي او د هغه دپاره بیا په آخرت کې اور دی جهنم دی. دا خبره کوله او دی د ټوکو د مسخرې او د خندا په طرز باندې کوله ملګرو. مطلب دا دی چې نن مونږ راګیر کړی دی او قتلو یې درنګ سات ته او دی مونږ ته دا خبرې کولې نو دی به پخپله قتل شي او مونږ به بچ شو. دغه خبرې چې کولې نو په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه را روان شو. یو موټی شګی را واغېسته او په دروازه کې ودرېدو مبارک او دا خاورې داسې دې بله مو ویشته په دې کافرو دې طرف ته او ابو جهل ته ووی چې هغه ما دا خبره کړې ده او په هغې کې تم شامل یې استاذ یم جهنم دی او دا شګی په باندې اونسته او دا یې ووی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا او د دې مخې ته مونږ دیوال ودرو ومن خلفهم سدا او شاتم دیوال فأغشيناهم دای مونږ ړانده کړل فهم لا یبصرون دی لیدل نه کوي. د آیات په اولستل او دا خاورې په باندې اونستله او یو کس ته په دې کافرو کې پته ونه لګي نه ابو جهل ته نه بل ته چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووت. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته روان شو چې کله ولاړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وعده شي دلته شو دا کافر ولاړ دي. بعض حضرات لیکلي مولانا ادریس کاندیلوی رحمه الله هغه لیکي چې دا کافر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته نه دننه کېدل. ولې بعضې خبرې په عرف کې په خلکو کې ښې پرتې وي رواج د هغې را روانې ښه. دغه وخت کې د مکې په کافرو مشرکینو کې دا یو ښه رواج و چې د چا کور ته به بغیر اجازت نه دننه نه تلو. نو ابو جهل بهر ولاړ دی ورسره ګڼ کسان دي تورې په لاس کې دي نو کور ته ولې نه ورځي. خو د دغه وخت د زمانې د عرف دا خلاف و چې د چا کور ته اوړي. نن سبا هغه کسان چې ستا محافظ دي د شپې به ستا کور ته راوړي ته به خبر هم نه او بې ګناه به ستا کور ته راځي ته خبرېږي ستا د کور عصمت داري وي. کم از کم پرده او حیا د سړي لاړه شي په کور کې زنانې وي په کور کې ماشومان. دا مشرکین او کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ننوتل بهر ولاړ او اراده یې دا وه چې دی څنګه د کور نه راوځي دی خو به راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته راوړ بهر به راوړ مونږ به پرې فورن حمله کړو. نو دی دننه ننوتل نو یو کافر تېرېدو چې رڼایي شول غونې بل څوک د دی نه علاوه هغه کافر دی نه تپوس کوي چې تاسو څه ته ولاړې نو دی ورته وایي چې مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې د محمد په انتظار کیو چې څه وخت راوځي نو مونږ به په یکبارګي حمله کوو چې قتل کړو. هغه کافر او مشرک او هغه ورته وایي چې تاسو خو عجیبه خلک یې ولې بیا خو تللی دی او تاسو به په خپلو سرونو لږ لاس ووایي په تاسو باندې خاوره اچولې ده خاورې د په سر نو په سر یې خاورې د دوی پرتې وي چې لاسونه یې ووال نو مې دا خو ټیک خو بیا یې د ده په قول باندې اعتماد نه راتلو چې ویې کتل نو حضرت علی صاحب شین څادر پې د پاسه پروت دی هغه راپاڅېدو راووت نو دی ورته وایي ابو جهل نور چې محمد څه شو صلی الله علیه وسلم وایي ما ته پته نشته بعضې خلک وایي چې رښتیا نو دغه وخت کې توریه ده یو دروغ نه دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره توریه کول دا جایز دي. بعضې کافر بعضې ملحدین بعضې زنادقه هغوی دې ځای کې اعتراض کوي هسې شیطان په زړه کې خامخا اچوي چې دی ولې نه وي چې هغه خو د هجرت په طرف تللی نو دا آیا دا تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم علي صاحب ته بیان کړو چې زه به چېرته ځم نه د هجرت یې ورته ویلي لیکن تفصیل نه دی بیان بل دا توریه ده چې ما ته پته نشته دی دغه وخت کې هغه کوم ځای کې دی خدای خبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته دې ته توریه وایي. توریه
د الله جل شانه د خاطره او د کافرو او د اغیارو د طاغوت نه د ځان او د مرګري او د بل مسلمان او د چاکور د حیا او پردې اغشتو د پاره بچکول توریه کول جایز زمونږه کابر په داسې موقع باندې هم صفا دروغ نه دی ویلي توریه کړی ده مولانا قاسم نانوتی رحمه الله د دارالعلوم دیوبند بانی د انګریزو دور دی انګریز په بر صغیر کې ګرځي او علما چې کوم تحریک شروع کړو د انګریز خلاف دا غي سرکوبي کوي او علما به رانی ول او په پانسۍ به خېجول علما به رانی ول په پانسۍ به خېجول نن سبا 14 اگست چې مناويږي نو جنډې په موټر سایکل باندې مو په موټر باندې مو ځان پسیم تړلې جنډا او څوک غړيږي او چا په خله کې پونکینی ولي او څوک سکه یو څوک سکه لیکن دې پسې شاته څه شي وي څومره قرباني شي د څومره ویني تو شي وي او د خوشحالي حق سره اخدای چې د کوم مقصد لپاره غي د عمل حاصل کړو الحمدلله څومره الحمدلله د الله جل شانه عظیم نعمت ته ملک پاکستان لیکن د خوشحالي انداز څه پکار دی ته شیطان هم خوشاله داسې خوشحالي کې چې ته پاغه باندې شیطان خوشاله رب خوشاله هغه دا چې ستا علاقه کې هندو نشتا کافر نشتا پتا باندې تسلط او حکومت د انګريز نشته د پیرنګي نشته دی ته الله جل شانه ازادي درکړی ده ته جمعات جوړول شي ته جمعات تراتل شي ته قران پاک تلاوت کول شي ته الله یادول شي ته رښتیا ویل شي ته سم معاملات کول شي ته حلال روزگار کول شي داسې علاقو ته لړ شي چې الته جمعات په ملونو باندې په نظر نه راځي بلکې په سونو مل چې زینو جمعات په نظر نه راځي الته چې مسلمان راشي غسل حلال غوښه پسې ګرځي حلال غوښه چرته نه ویني یا حرام یا د خنزیر غوښه دا وي نو په دې باندې د الله جل شانه شکر وباسي چې تاسو مقدر کړی او داسې کسان شته چې د اغیارو په ملک پاتې کیږي په یورپ کې په مسلمانۍ کې زمونږ د دې علاقې د مسلمانانو نه بهتر دي راپورټونه موږ څنګه شته چې څوک د مسایلو تاسو لیکن د دې ځای مسلمان چې هغه په داسې ملک کې پروت دی چې هغه د پاره هغه جماعت د ټول ملک د الله جل شانه بندګی نه د داسې مستی کوي چې هغه باندې الله جل شانه ناراضه کی بیا کم از کم چې چا کوم شهدا او ویني توي کړی دي نو دا غي څه مقصد دا غي ژوند څنګه دا غي طرز ژوندۍ څنګه وا هغه سکول هغه د کوم نیت باندې د ملک د بار قرباني ورګړي هغه معلومي کاغه څه تکوا مولانا قاسم نانوتی رحمه الله پسې دغه سلسله کې 40 علما په یو چوک باندې انګريز د په اور باندې سوزولي تیل بیړو او 500 ځایونه په ډیر زیات مقرر کړو ځکه چې دا تحریک د انګريز خلاف شروع کړي علما پرې کې ټول علما سید احمد شهید بریلوی رحمه الله شاه اسماعیل شهید رحمه الله حضرت حاجی امداد الله رحمه الله دا ټول مولانا قاسم نانوتی رحمه الله ټول حضرات صوفیا حضرات زمونږه هغه وبکه مرزا مظهر جانا رحمه الله زمونږ په صوفیاو کې په سلسله کې راځي په هندستان کې تیر شوی دی دمر نازک طبیعت یو دمر نازک طبیعت چې چا بوته د وبولو خیراړو د غړې نه بینیولو نو الټي بوته ورته او د انګريزو خلاف په جنگ کې د پیرنګي خلاف د دې الحق علماء سره هغه میثاقشتي او داغه واقعا چې پزمکه باندې مجاهدین او غازیانو کله دسترخوان واچول او روټي به خوړه نو د طبيعت ډیر نازکو نو ته الټي ورتلې پزمکه باندې په خاور باندې پناستي کې د طبيعت حساسیت او تکبر نو طبيعت کې حساسیت ډیر زیات نو روټي نه خوړن ډیر زیات نه هرش نو مشر چې سوکو سید احمد شهید بریلوی رحم الله غته چاوي چې صاحب مرزا صاحب خو روټای نه خوري نه هر دینن درې مرز د دوه مرز وې چې بالکل پروا نه ساتي دی به همدغه دسترخوان باندې کینی او په دې بخوري نو اخر کې چې خنه هر شو پته وته ولګي چې بس ته اوس کو مرګ راځي دا خو خودکشي کولین دسترخوان باندې کېناست مرزا مظهر جانا رحم الله چې کېناست په دسترخوان سید احمد شهید بریلوی رحمه الله وسره په خوا کې تیریږي نو خراش کې وته کولو خرش او دکانې وته کلیو طرف ته مقصد دا و چې د نورم کلک شي یا مختشي مرزا سے بتوئی اب اگر تو میرے پلیٹ میں بھی تھوک لے تو تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا اس کا پدی لوخی کی مرا تو کې نو نه برید نو دی حضرات د عمر قربانی ورکړي دا حضرات اهل علم نور مسلمانان د هغه وخت سره مرګري شي خبره مې پدې کوله مولانا قاسم نانوتی رحمه الله سب پسې سوایان را الله انګريز طرف او د خپل جماعت کې 36 کی مسجد
په هغې کې و دی د ونې نه مندری و الله جل شانه داسې علم ورکړی چې د ده نظیر او مثال نو په محاضره کې په مناظرو کې په بحثونو کې د انګریز سره د هندو سره وغیره وغیره سره چاته نشو ګټلی میدان د ونې نه ټیټ او ساده لباس په جومات کې دی نو دغه وخت کې ټوپۍ په سر ده او لاندې لنګ دی او کرته یې اچولې ده بعضې حضرات وایي چې جارو په لاس کې و جارو جومات یې صفا کولو او یو لاس کې تسبیح دي نو جارو یې واله نو په دې کې سپایان راغلل جومات ته رادن نه شو چا ورته وایي چې دی جومات کې نو چې وی قتل دی ولیدو نو هغه یې پېژندو نه چې دا مولانا قاسم نانوتي رحمه الله دی نو هغه یې تپوس کوي کہ مولانا قاسم صاحب کہاں ہے مولوی قاسم کہاں ہے نو دے اس سوچ کئی چې دته څه جواب ورک که ورته وایي چې مې نہیں ہوں زه نیمه چېرته یې وګورئ نو دا خو دروغو کې راځم نو دې ته توریه وایي ښه په ځان پوهېږي په توریه چې دلته ولاړو نو د هغې خپل ځای نه یو 2 قدمه رسته شو هغه ځای ته اشاره کوي وایي تھوڑی دیر پہلے تو یہاں ته لږ ساعت مخکې خو دې ځای کې و نو دا خبره خو یې رښتیا وه نو هغه یې پوه نه شول د ده په مقصد باندې هغه یې وی چې ګنې هغه بل څوک دی دلته کې و فوراً به اوس وتی نو ځای چې ورپسې لاړ شو چې د لاره کې به قابو کړو نو هغوی ټول بهر ووتل او دی لاړو ډډې ته یې ګزار دې ته وایي توري نو حضرت علی کرم الله وجهه کافر او مشرکینو ته وایي چې ما ته خو پته نشته زه نه یم خبر چې چېرته کې دی دغسې پاتې شو فوراً یې مشوره جوړه کړه چې ویې ګورې ګیر چاپېر منډې منډې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکل هغه چې دلته نووتو شپه ده د ابوبکر صدیق صاحب مخکې نه انتظار کول د هغه کور ته لاړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې فوراً څنګه اشاره وکړه نو را روان شو صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو نو هغه سره 40,000 درهم 40,000 درهم ډېر لوی مال و هغه ټیم کې او دا ټول یې په غلامانو اغشتو باندې ختم کړي وي دا پیسې په دې کې 15,000 درهم پاتې وي دا غلامان به هغه اغشتل بلال حبشي رضی الله عنه دا اغشته چې کافر او مشرکین او مسلمان بشون هغه په ظلمونه کول دا غونه به ورکول ګرم اوسپنو سیخانو باندې کاڼي به پکې خپل خپو کې به وته پړی شو درخکل او بکر صدیق رضی الله عنه چې بولیدو چې په ډېر ظلم کیږي بیا به ته پیسې واشته په څومره باندې خرڅه په دومره باندې بیا به ته واغشته آزاد وي هغه پیسې ټولې په دې کې ختمې کړې وي 15,000 روپۍ پاتې وي صدیق اکبر رضی الله عنه دا 15,000 روپۍ ټول را واغشتي کور کې ښځه ده بچی دي زامنې دي هېڅ شی ورته پرې نه نو کتابونه لیکلي دي چې کله دی ووتل نو د ابوبکر صدیق سے پلارم صدیق اکبر رضی الله عنه هغه خوش قسمته انسان دی چې په دې زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې که زوی ایمان راوړی نو پلار به کافر و که پلار به ایمان راوړی نو زوی به کافر و که خاون به ایمان راوړی نو ښځه به کافره وه که ښځې به ایمان راوړی کافر پلار به کافر خاون به کافر مشرک کله به داسې و چې د غټ مشرکینو لور پیغله هغې به ایمان راوړی عقبه ابن ابي معيط دا انتهایی موزی انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سخت اذیتون رسولي او د ده واقع تاسو ته بیان شوي ده د ده لور ام کلثوم رضی الله عنها پیغله جنۍ هغې اسلام قبول کړی دی او د مکې نه مدینې منورې ته تللي او دا په هغه کسانو کې دی چې د چا په باره کې قرآن پاک کې آیات نازل شوی دی چې کله تا څخه ای پیغمبره مؤمنات زنانه راشي د مکې نه نو ته امتحان واخله چې دا مسلمانان وي نو واپس یې نه کړي فلا ترجعوهن الی الکفار دی کو کافرو ته واپس نه کړي نو دا هم په هغې کې به دا د عقبه ابن ابي معيط نو حالت داسې و لیکن صدیق اکبر هغه خوش قسمته انسان دی چې دی مسلمان دی ښځه مسلمانه د ام رومان زامن مسلمانان دي عبدالرحمن ابن ابي بکر دی په بدر کې کافر و وروسته مسلمان شوی دی او عبدالله ابن ابي بکر دا دواړه مسلمانان بچی مسلمانان دي حضرت اسماء رضی الله عنها مشر ورور د حضرت عائشه رضی الله عنها کشر او پلار مسلمان او مور مسلمان ټول مسلمانان نو فروع او اصول دا ټول مسلمانان نو ابو قحافه پلار دی بوډاو کمزور صدیق اکبر چې کله د کور نه ووتو دا بیا وروسته انشاءالله چې کله هجرت شروع شو نو دا نیکیو د بچیو نه تپوس کوي حضرت اسماء و عایشې نه چې بچی پلار خو ملاړو خو دا راته ووایي چې سیده ته پرېښي دي که نه نو
حضرت اسماء رضی الله عنها مشر ونه دا وایي چې ما زر زر ګټي راواغشتل ګټي. هغه زمانہ کې کرنسی چې ونه هغه داسې نه ولکه نن سبا چې څنګه په سانچو کې جوړیږي، بلکې هغه لوارانه جوړوله یا و په ټاپو یا بنوا، ځکه چې کرنسی به د سپینو زرو د سرو زرو باندې کته ټاپو نه لګي نو هم قیمت کمیږي، نه فرق پکې نه راځي. نو دا به جوړولې کږي وږي پیسې به وي. نو دې ګټي راټول کړي دي، نو هغه په تاخ کې خل په کوم تاخ کې چې صدیق اکبر رضی الله عنه پیسې کې خوي او په هغه د پاسه مې وای کپڑا واچوله ګډ کې مې کې خل او نکې ته مې وی نکرا ته وی چې کوم دي پیسې چرته پرېخي دي. ما وته چې تراشه نو چې به مطلب دا غلاس مې واغشت نو په هغه کپڑے د پاسه مې کې هو وته مې چې دادی نو ما ته وی چې او به کار کړی دی، خیر دی، دا دومره پیسې دي چې دا ختميږي نه ان شاء الله او تاسو کار په باندې کیږي. وی زما مقصد هغه ته تسلی ورکول چې دا هغه تسکین شي د بوډا، حالانکه یو پیسې صدیق اکبر نه وي. دا هغه متوکلین په الله جل جلاله باندې توکل. دا یاد ساتئ د ایمان او د توکل اعلی درجات دي. دا هر چاته نه نصیب. ته کچره دا درجه ته نه حاصل نو داسې اونکه اسینی چې سبا دې بیا ایمان په داو ولګي. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه شخصیت کولې شي او الله جل شانه هم دغه خلق بیا ساتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صدیق اکبر د کور نه وتل نو حضرت اسماء رضی الله عنها مشر بچی د صدیق اکبر چې وا هغه وته زر ستیار کل خوراک ناشتا توخه د لارې او دسترخوان کې وته وتړل. هغه دسترخوان به بیا تړلو ځکه چې دا په سورلی باندې تړل کی یا په شا په ډنډه کې په امسا کې جوړن کړو بلار چې روان. حضرت اسماء رضی الله عنها په پړی پسې ګرځیدا، په مزي پسې چې وګوري دا دسترخوان په وتړي او د وبو مشک مسره کې نو دا دواړه سيزونه وته ورکل نو پړې او مزه نه پیدا کېدو تادی و په باندې نو د ملانه نه دغه پټتا او کمربند. هغه وخت په مکه زنانو عربو د کمیس نه د ملانه کمربند تا و هغه ته په عربی کې نطاق دا کمربند ته وکړې ده او بل څه شي نو هغه راواغشت نو د اوشلو د په منځ دوه ټوکړي کو نو کتابونو کې دوه قسمه خبرې دلته. بعضې حضرات وایي چې په یو باندې هغه دسترخوان وتړلو ځکه چې د سرمنې دسترخوان به غټ داسې بنو لکه دا موږ د کپړې دا چې دی چې دا غوټه اخلي هغې غوټه نه اخېسته هغه به په مزي تړلو او دویم باندې مشک وتړلو او دویم قول دا دی چې دسترخوان یې په دې باندې وتړلو دا بل یې د ځان نه چاپېر وکړم. نو د دې حضرت اسماء رضی الله عنها لقب پرېوتی دی ذات النطاقین، د دوو پټو والا دو کمربند والا ذات النطاقین. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پلار ته دا غوټه ورکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان شو د کور نه ووتل شپه په شپه په لاره کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یاد ساتئ چې ځان سره د خوراک اسباب په سفر باندې غشتل دا د توکل منافی نه ده. دا د توکل منافی نه ده. زمونږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی داخه زمونږ استادان و مونږ ته وی اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا اسی کا نام توکل ہے. بہترین اسباب اختیار کا او د زړه سترګې په الله ولګو. څه مطلب؟ خوراک ځان سره واخله او وای مړی مې به الله لوګه به مې الله ختمې دا روټۍ نه او بزان سره واخله او وای تند به مې څوک ختمې الله. دارو ځان سره واخله او شفا به څوک راکوي الله. پیزار پخپو کا او خپې به مې څوک بچ کوي د تکلیف نه او د زخمونو نه الله. دې ته وایي توکل او اعتماد. دا نه دی چې ته اسباب وغورځې او یا دام نه دی چې ته په اسباب باندې ټول توکل او اعتماد ساتي او الله دې هېر کړی. نن سبا دا کیفیت ډېر زیات دی. ما سره خو پیسې شته دی، د ما چاته ضرورت نه پیښېږي، زه به ډاکټر ته لاړ شم که غټه بیماري م را باندې لاګه لکونو روپۍ خرج کېږي نو خرج شي، ما سره کمی نشته. دا اعتماد په پیسو دی، په مال دی. او چې کوم سړی اعتماد په غیر الله باندې وکړو نو وکله الله الیه، الله جل شانه به هغه څیز ته وسپاري چې ته پوه شه او دا پوه شه. او مخلوق خو څوک نشي بچ کولی، بچ کوونکی ذات هغه الله جل جلاله دی. نو اسباب اغشتل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگونه کړي د کافرو سره، تورې ځان سره اغشتي ده، د بدن د بچ کولو دپاره مبارک زغره اچولي ده، یو زغره نه ډبل زغرې اچولي
هغه زمانه کې چونکې ګولۍ نه وه، د تورو ګزارونو، د نیزې او د برچې، د اوسپنو د نرۍ نرۍ کړیو نه به کمیس جوړ و، هغه به په بدن باندې واچول، نو تورې به په هغې باندې ګزار او په سر باندې به د اوسپنې ټوپۍ پرته وه یا د تانبې د مسو، چې په سر به چا په توره باندې ګزار ورکو نو د ټوپۍ سر به سر بچ کېدو. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خود ټوپۍ په سر کړي ده، زغرې یې اچولي دي، تورې ځان سره اغوښتي، د تورو مختلف نومونو، دا اسباب یې ځان سره تیار ایښي، او بیا به د دشمن سره جنګېدو. نو نن سبا د دشمن سره د جنګ دپاره سلاح ځان سره تیار کېښول او الله جل شانه باندې بروسه او اعتماد کول، دا د مسلمان کار دی. او که په دې اسباب اعتماد وکړي نو دا د مسلمان صفت نه دی. او که یا اسباب د سره بالکل مات کې پرېږدي، لکه بعضې خلک هغه د دین نه واقف ني او دی ښه سړی خو د جهالت په بنیاد باندې داسې خبره کوي چې دې څیزونو ته ضرورت نشته. که مور یې ناجوړه شوه، ښځه یې ناجوړه شوه، پلار یې ناجوړه شو، نو دی پرېږدي او دی لاړ شي، وایي زه به یو څو ورځې بهر ولګوم او دی به خدای ښه کړي. نو دا طریقه خطا ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي. دغه وخت کې ته د بوډۍ مور، د بوډا پلار، د رنځور د هغه تیمارداري او د هغه عیادت ته پاتې شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد ته روان دی او یو کس راغلی، یا رسول الله جهاد ته ځم خو یو تپوس تاسو نه کوم څه نه. روایتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې مور او پلار دې شته؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چونکې د الله پیغمبر او الله جل شانه علم ورکړو د ده باره کې، د ده مور او پلار بوډاګانو او هغوی ته به خوراک څښاک ده ورکولو، هغوی په خپله ځان ته څه نه شول کولی، د کټ نه او بسترې نه کوزېدی نه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مور او پلار دې بوډاګان دي، ستا د خدمت محتاج دي؟ وی چې او وی فرمایل چې واپس لاړ شه، ففیهما فجاهد، او دی کې جهاد کو، د دی خدمت کو، نو د جهاد ثواب به تا ته خدای درکړي. نو دا د توکل نه دی چې یو سړی داسې حالاتو کې هغه ځکه چې دا طریقه الله جل شانه بیان کړي او د دې تشریح وضاحت مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو دا توخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان سره واغشت. داسې اونوي حضرت اسماء رضی الله عنه ته صدیق اکبر ته د کور افرادو ته چې نه الله جل شانه مونږ ته راکوي، نه چې کوم شی تا سره حاضر دی، ته د خدای امتحان اخلي. کوم سړی چې دا وایي چې د سره توخه شته دی او دی غپري روټۍ مخې ته پرته ده او دی وایي چې زما خولې ته به نوړۍ په خپله ځي او زما د خېټه به خدای ډکوي، حالانکه دی نوړۍ نه اوچتوي، لاس یې ټیک دي، نو دی داسې شو لکه الله جل شانه نه چې امتحان اخلي، والعیاذ بالله. او د الله امتحان ته څنګه اخلي؟ ته خو بنده یې، ته خو عاجز یې، ته خو کمزور یې، ته خپله عاجزي اظهار کړه چې خدای پاک درکړي ده، هلته پرته ده، هلته ورپسې لاړ شه. ځمکه کې دننه د ځمکه وکنه، الله جل شانه ځمکه درکړي ده، تخم یې درکړی دی، په هغې کې هغه وغورځو، زرغونې که او بیا اورې به بیا کور ته راړه. دا مه وایه چې دا ما وکړل، دا چا درکړي دي؟ الله جل جلاله. که چېرې دغه فصل خدای زرغونولی نه، تیغونو په شکل کې نه راوتې د ځمکې نه، او دا خدای لویولی نه، تا اوبه ورکولې، او دا میونې نیوې، یا یې میونې نیولې وې او دانې تورې تللی وې، یا پې د پاسه ګلۍ ورېدلی وې، نو ستا لاس ته څه راتلل؟ نو دا رزق درکړی الله دی، خو دنیا کې د دې د کسب او د ګټلو طریقه دا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر دا توخه ځان سره واغېسته، روان شو. چې کله غار سور ته تلل، مکه مکرمه کې ښکته طرف ته یو غار دی د مکې نه، غر دی، په هغې کې غار دی، غار سور وته. دا اطلاع یې چاته نه ورکړه سوا د یو څو کسانو. نو شپه ده، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوتر دی، کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې شي، کله ترې رستو شي، کله ښي طرف ته شي، کله ګس طرف ته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس کوي چې ابوبکر ته کله وړاندې شي، کله رستو شي، کله یو طرف ته، کله بل طرف. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطمئن روان وی چې ته په دې یېرېږې چې ما ته به څوک نقصان ورسوي. صدیق اکبر ورته وایي چې یا رسول الله زه وړاندې ځکه شم چې زه ویم اسیني تا ته مخکې مورچه کې څوک ناست دي کافر او ناڅاپه راوځي او په تا ګزار وکړي، او رستو ځکه شم چې د شا د طرف نه په تا څوک حمله ونه کړي، او ښي طرف ته او ګس طرف ته ځکه شم چې د دې طرف نه او دې طرف نه څوک را نه شي، زه یېرېږم. وایي ته په چا یېرېږې؟ وایي په تاسو یېرېږم یا رسول الله. خیر دی، زه چې مخکې شم نو که په ما باندې حمله وکړه زه قتل کړم نو ټیک ته ته د الله پیغمبر یې چې ته محفوظ او بچ پاتې شي، چې زه شاته شم که شا طرف نه چا حمله وکړه زه قتل کړم نو خیر دی، خو چې ته محفوظ او بچ پاتې شي. دا صدیق اکبر دی چې خپل ځان نثار کوي، دې ته وایي جان نثار، قرباني کوونکی.
په دې حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غار ثور ته ورسېد. بس واخر دعوانا